قسم قرآن باندې خبره دی نه نو دې په دې وخت کې دا علامات وره یقین کېږي چې دا خیر دې د سلمان کې کافر خپل پاک حضرت ته متصوي یا کټای دا وګوره لکه ورته لګولې ده د دې نه ده کنه پندا شی په ال پینین خلی لګولې دا دې خپل کم نه زمونږ د پاره ډیر زیات د شرم خبره ده او ډیر زیات د افسوس مقام دی چې هغه اسې دوکې سکه چې په قربانیانو کې هم دوکې کیږي څنګه چې کتون کو تاسو دا ویډیو کلیپ وکړو چې په دې کې یو کس راغلی دی میلې ته او خپل سروې خاصي چې دې سروې لکه نشته لکه چې په دې باندې قرباني نه کیږي نو دې ظالم وتا دې درنده وتا چې کم دی نو لکه په الټي باندې یا په بل سیس باندې یو ځای کړل چې زموږه سروې خرشي او دا صرف دا یو واقعیا نشوه دا شانتي واقع به نورم کیږي شویم دي او بیا بم کیږي خو زه دې کس ته صرف دا وایم چې و ظالمه ستا د امې خبر ټوټل د 100 روپۍ 2 لکه کا اډو 2.5 لګای کا دا پیسې به ته څنګه ازمې که دا خرڅه شوې هم وه دا پیسې به ته څنګه ازمې دا پیسې به ته کور ته څنګه وړې په دې باندې به ته بچو له رزق څنګه وړې ستا ضمیر به تا نه ملامته کوي چې دا پیسې ما په څه باندې اخیستې دي انسان له خو دې دوکه ورکړه ټیک شو آخرت ته ځان له تلې وو او الله له به څنګه دوکه ورکې هغه لوی ذات په سر باندې ولاړ دی هغه خو ګوري که نه نو ولې داسې کوئ ولې دومره ظلم کوئ ولې دومره زیاتې کوئ بهرحال کتونکو دا ویډیو راته یو ملګري راولېږله چې علي عباس خان ته په دې باندې یو څو خبرې وکړه په دې باره کې یو پیغام ورکړه ما ورته زه بالکل تابعدار یم کتونکو ګورئ دا قرباني چې کومه ده دا سنت ابراهیمي ده هر یو مسلمان رول له دا پکار دی چې وسې کېږي قرباني وکړي د دې ثواب ګورئ دا یاد ساتئ ډېر زیات دی د دې ثواب څه لیمټ نشته انلیمیټډ ثواب دی د قربانۍ بهرحال هر یو مسلمان رور دا کوشش کوي چې زه د ښکلې څاروی واخلم ښایسته څاروی دې واخلم او پیسې ورکوي هسې نه اخلي کله چې کتونکو دا میلې شروع شي او لوی اختر رانږدې شي نو یوه لبه شروع شي سوداګر چې کوم دي هغوی چې کوم دی نو قسمونه او قرآنونه خوري وړوکې غونته کې څاروی به یې یاره زه ذمواري اخلم قسمونه به پې کوي چې تپوس ترې نه وکړي دا تا د کوم ځای نه راوستی دی دا ستا د کور دی او که نه دا تا د بهر نه راوستی دی وایي به چې دا ما د پنجاب نه راوستی دی نو د خدای بنده زه تا ته دا وایم چې دا تا د پنجاب نه راوستی دی ته په دې باندې قسم څنګه کوې ته د دې ذمواري څنګه اخلي ولې په تا باندې وحی راتلی چې دا په کوم وخت کې پیدا شوی دی او دی اوس د څومره وخت دی په ده باندې اوس قرباني کېږي او که نه کېږي دغه شانتې کتونکو دا په سکرین باندې تاسو ته ویډیو ښکاري دا شانتې دوکې شوې د دې نه مختلف چې کوم دی نو بیا دا شانتې دوکې هم کوي چې د څاروي چې کوم دي نو هغوی له غاښونه چې کوم دی نو خوټه کوي هغه لږ سوسکي وایي وګوره وایي غاښونه چې کوم دی خوځي د دې نه علاوه چې کوم دی نو قسمه قسم دوکې سړی وایي چې وخاندم او وژاړم څنګه چې د انسانانو ډینټل سرجن وي غاښونه ولږدي دغه شانتې دا ځناوران بوځي دا شانتې خلک پکې هم شته چې خپل ایمان غم ورسره ني او دا ځناوران بوځي او په ډاکټر باندې ولا غاښونه چې کوم دی کېږي پلاستیکي او چې بیا څوک راځي نو وایي وګوره غاښې کړي دي وایي دوه غاښۍ ده ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې دا شانتې قسمه دوکې کېږي خو زه دوی ته دا وایم چې ظالمانو تاسو خو به انسان دوکه کوي بیا ولا څوک غاښونه ګوري یا پې هر یو سړی پوهېږي یا نه پوهېږي خو زه دوی ته وایم چې د هغوی خو قرباني وشوه ځکه چې د هغوی نیت صفا او پیسې ورکړې او تاسو ځان له خپل آخرت ته تلې وو تاسو ځان له خپل آخرت تباه برباد کړو نو ولې تاسو الله سره دوکه کوئ دا دوکه خو انسان سره نه ده دا خو رب سره ده او رب سره دوکه کېږي نه دا شانتې بالکل مه کوئ اصل کې ډېر زیات خفه شم کتونکو ځکه چې دا رمضان تاسو وګورئ کله چې دا رمضان راځي نو زمونږ د مسلمانۍ په ملک کې زمونږ په پاکستان کې لوټ مار شروع شي هر یو څیز یو په ترپل باندې ګران شي دا څنګه مسلماني ده یار دا زمونږ دپاره د غیر مذهبو د مخ څپېړې دي غیر مذهبو په ملکونو کې په بهر ملکونو کې چې که د رمضان راشي نو باقاعده په مالونو کې په غټ غټ شاپونو کې رمضان فوډ پیکج ولګي چې کوم د خوراک څیزونه په هغې باندې هغه غیر مذهبه پیکج ولګوي چې یو څیز په 200 روپۍ هغه په 1.5 سل کې یو څیز په 500 روپۍ هغه په 3.5 سوه کې ارزانې کې هغوی روژه څه پېژني هغوی روژه څه کوي خو بهرحال د هغوی ضمیر ژوندی دی
هغې کې هغه انسانیت شته چې یاره دا مسلمان دی روجې نیسي چې دته سخته میلاو نه شي دله لږ ریلیف ورکړي هغې انسانیت دومره ژوندی دی یعنې د هغې ایمان نشته زمان هم چې د هغې ایمان نشته دوزخ او جنت د هغې لوی ذات په لاسو کې دي هغې سره زموږ څه کار نشته خو بهرحال انسانیت پکې شته خو دا موږ چې څنګه کارونه کوو موږ خو په نوم باندې مسلمانان یو خو زموږ کارونه ټول د غیر مذهبو نه هم پاخوا دي بهرحال زما خبرې لږه شانتې سختې کتونکو خفه کېږئ پې بلکل ما او زه چې دا څه وام نو زه به صحیح وام په کمنټ کې ماته ووایئ او د خدای رسول خاطر وکئ دا شانتې بلکل مو کوئ او چې کله هم میلې ته ځئ څاروی اخلئ سترګې ولم ګورئ غوږونه ولم ګورئ لکۍ ولم ګورئ په هر څه باندې ګورئ ځکه چې ایمانونه د خلکو کمزوري دي دا کمې دوکې شوري دا ویډیو تاسو په خپله باندې وګته زما دا ویډیو وګورئ او زیات نه زیات شیر کوئ چې هر یو مسلمان ته زما دا ویډیو ورسي والسلام خوشحاله خان آباد اوسئ که څاګانو وفا وکړئ انشاءالله بیا به حاضرېږو اوس ورکړئ اجازت علي عباس خان یوسف زی له والسلام خوشحاله اوسئ